ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه د هجرت اسباب و حالات بیانیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام د پر مکه شه حالات ډیر مشکل وي د الله په دین باندې عمل ډیر مشکل وو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه نه بهر خلک ته د دعوت آغاز وکړ او په هغه شاول اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طائف ته لورو او د طائف هغه تفصیلی حالات بیان شول بیا طائف نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې واپس راغی مکه ته د چا په امن سره د چا په حفاظت سره داخل شو او دغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طائف واقعیت د لسم کول د نبوت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت لسم کول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو لسم کول د نبوت باندې په حج په موسم شه مکه ته چې کیم د بهر نه خلک تل دته دعوت شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می دعوت د سنویر کو چې اورېزي پټې باندې او په جوته باندې خلک ته وته خېمه ته وته نه شپې په تیارې شوه چې کله خلک سویل مستل خلک په آرام شو د هغه نه بعد د شپې نو وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وی خېمه ته وته یو کاسته وی دعوت ورکړ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوله د مدینه خلک ته د یثرب خلک ته دته دعوت ورکو کسونه په یوه خېمه دا تقریبا 15 کسان د حضرت قبیله او 2 کسان د اوس قبیله اوس او حضرت د مشهید قبیله و په مدینه شه نو دغه وې کسان ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورکړ او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعنی نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم د اخری پیغمبر هغه نشانیه واغه ټول حالات د مدینه خلک ډیر واقف وي ځکه چې په مدینه شه يهود وي او يهود چې کیمی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبی اخر زمان انتظار وکړو خلک ته د دمکیا وکوله چې تاسو نن چې می سره سکایي چې اخري زمانه پیغمبر روشي او اخري پیغمبر روشي دا به ټول خبره دی وی خبره د تاسو نه بدل وکړي نو مدینه خلک چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل دعوت ورو د چې دا اخري پیغمبر دغه دا امید د يهودي نه د خبره اوریدلې نو چې د يهودي نه میږه مخشي شي او اول ایمان یې شروع نو دغه وې سره کسانې د شپې په تیارې شه په مینا شه په ویلا سم کول دي نبوت باندې دا وو کسون دغه بیعت وکړو او د مسلمان شو
دا د پیغمبر علیه السلام د پر ډیره غټه کامیابی و چې په یو شپه باندې وو کسان مسلمان شو. او دې خلک ته دا نصيحت وکړو چې په مکه شې وژان نه کوي، مکه شې حالات برابر نه دي، مدینه ته جلوه شي خلک ته دعوت ورکړي. نو دغه وې کسانه دعوت شریک خو یو نو دعوت چې خلک ته ورکوي او د پلور دغه په وختینی طریقې باندې خلکو تشوي وي، په کفر او په شرک باندې په تشوي پلانینه لیکنه په دغه طریقې باندې لیدلې وي، یقینا دا ډیره مشکله خبره ده. نو دغه وې کسانه دعوت په یو کول شپږ کسان نه مسلمان کړ، دا غټه کامیابی و. نو دا خلک تقریبا 12 کسان ایو زیر کس چې کیمه پاره شکوت شو و 12 کسان دا روغ پیغمبر علیه السلام سره بیا په 12 کول باندې په مینا شه د شپې په تیارې سره ملاقات و. دا 12 کسان دا وو خو مخشنه مسلمانې د شپږ کسان نه را او شپږ نه ویرول. نو دغه کسانې د شپږ کسانه د پیغمبر علیه السلام په لوز باندې بیعت وکړ، مسلمان شول. و دغه نه بعد د خلک ته وی چې تاسو ډیالوګ شي مدینه شه د دعوت دغه سه ورکایي خلک. نو د خلک د پیغمبر علیه السلام نه مطالبه وکړه چې یا رسول الله میزه په د اسلام دعوت داسې صحیح خلک ته نشي ورکول، ځکه چې د میر سره څه اشکال نه دي، مش خو د تونه تعلیم نه ده حاصل کړه، مش خو صرف د تو دعوت وروي ده او د تو دعوت قابل کړه. او دوی چې کوم صحابه کرام تو سره الله سکوله تیر کړی دي، ویلا سکوله تیر کړی دي، یګي خلک په تعلیم حاصل کړه ده د تونه په قران باندې پی دي، د تو په اقوال باندې د تو په حدیث باندې پی دي. نو هغه خلک چې مصر مدینه ته ولځي او هغه خلک د غیر خلک ته دعوت ورکړي به امید د پر اساو کوي، مش په ذمہ داری د لوړ شي. ځکه چې په دې شی معمولی کا سنني اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هم د سړای وو چې د مدینه په سردورونه شه. نو د خلک دعوت چې ورکړي پیغمبر علیه السلام خطیب اسلام مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، یو عجیب زندگی د مصعب ابن عمر. مصعب ابن عمر چې کله مسلمان شو تفصیلی حالات اصل نه بیانو او صرف اشارتان د خبره تکاو چې مصعب ابن عمر د لاډ لا پان زندگی تیر کړی، نظمنی زندگی تیر کړی، دیمرا د نظمنی زندگی چې په وجود باندې ویوا کپڑا یو استعمال کړ، دوه مور یا کپڑا بیا نه استعمالول، دا سې نیوزمانو د مېرو کړو و اما جوړاوي نو وستره مارکیټ ته چې مارکیټ ته پټولې نه قیمتي کپڑا ورکړاوي دوه وستره و چې اور ویوا کپڑا استعمال کړ، دوه مور په وجود بیا کپڑا او ختم نشله بس. و چې کیما خوشبوئی به استعمالوله او په کیما لیار ویلوړو ټول اورز به خلک ته پته لګیدل چې په دالي یاري باندې مصعب ابن عمر کړه. او چې کیمه سپلی کیمه دپشه چې کوین کې شاینه د دوی اډیر قیمتي وي، هر شای د قیمتي یو نیزمن انسان د میرو پلوټ لاټ لځای. نو چې کله د وجه ته د حق خبره ورسېدله د پیغمبر علیه السلام دعوت یې زړه قبول ک، نو کلمه یې ویله مسلمان شو. چې مسلمان شمیر یې په احتجاج شو او بوک هړتال یې شریک مېر وی چې زوی خراب کو چوک نو زوی په میره باندې نوستاو، زوی آرام نو کو زوی خراب کو چوک چې سه پیر ته بیا خپل فلور نه دین قابل کړه او دا د پیغمبر دین دی پریشان. سبب ابن عمر پر وړا ډېر وګړو خبره وځکه چې یو طرف ته مېر دو بل طرف ته دین دا اسلام دا. پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله مو دې پر فکر شي ډېره مشکله مسله ده، وی چې سرانګه وی چې مېر مې احتجاج کړه دا وی چې زنه خراب کو نه چوک کو نه آرام کو او په مېر نو ستاوي چې سه پرې چې تو خپل دین ته واپس نو ورغلو د پیغمبر دین دې پریشان زسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دا یو قانون جوړ شو په دې باندې، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق په اطاعت شوی د خپل رب ناراضگی نه کوي. مخلوق چې څه کړه کمیر دو کپلور دو خو چې الله ناراض کیږي الله وینه ناراض کوي. خدای په دین خبره او د ایمان خبره او د الله تعالی د ناراضگی خبره
میر پلور سره شګړه کوا دغه سي میر سره شګړه دغه سي کا خدا خبره وینه مله چې ته اسلام پته کې دین پته کې میر پلور ډېر حقوق کې اسلام بیان کړی بل دین خو نه دی بیان کړی مصعب ابن عمر میر ته ویل چې میره چې څه کوي هر قسم اطاعت ته په مو باندې لازم ده خدا خبره دې نشه منله چې زه د الله او د رسول دین پته کې ایمان پته کې ایمان نشه پته نه چې څه خدمت تیر کوي ورته چې شاه دا نشه پته کوي چې نه ګورا ایمان چې کوم طاقت ده ا د دنیا یو مفاده نو سمېږي ورته چاچا د نیوزمنی زندگی پر دوای شي چې د کیم لاګ د پام زندگی ده چې دا پر دوای شي د کیمه قیمتي جوړې چې هم د پر دوای شي چې دا پر دوای شي د کیم خرو کو شوق چې پکاوي او د دنیا تو تکسي او هر څه په تو باندې راشه کې چې کار شي د مصابه د زندگی و چې بس دا هر څه پر دوای کو ایمان نشه پر دوای ګوره دا د ایمان باندې استقامت نه دا د الله په دین باندې استقامت ته چې مصعب ابن عمر دنیا ته یو مثال پیش کړا ده چې شاه چې بس صحیح دو کپڑے وګوسه د قیمتي کپڑے د سپلی د قیمه پونه دي چې وښې دي قیمتي دا وګوسه دا شای په دې کې بس وسامي چې بس پته مې ته وې چې مو ته چې څه کپڑا راوته چې خپل شرم پټ ک او بیا ته کپڑے وګوسه نو په یو ټاټ باندې خپل ځون پټ کړا دا نو مونږه لوم دې ټیټی نه پوز دا صرف یو لانجه والا نه نه دې مصعب ابن عمر په وجود باندې کپڑا نشتا یو ټاټ باندې خپل شرم پټ کړ خیر نه روي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه شه تیرې ده عمر علیه السلام ته په پته ولګیدل مصعب ابن عمر کومه مسئله پښتنه کړی و چې میر ناراضه دو چې مو دین قبول کړه دا هغه د وجه حالات بدل شول پیغمبر علیه السلام د سترګې مبارکې نه عشق روانه د مصعب ابن عمر هغه ژوندۍ یو دا کړه چې سمرن یزمانو قیمتي جوړاوي چې مکه ته تاسو وغوښتل یو ورو چې استعمال کړه په دوه عمر نه استعمال ولا قیمتي خوشبوئی استعمال چې 10 لاکھ د پان ژوندۍ نه مخشه چاته راکړي نو ورسته چاته راکړي او د ایمان دی واجنه د مصعب ابن عمر دا حالت پیغمبر علیه السلام زیات وکړ اته په حالات ودا صرف دانا ټول ژوندۍ به داسې د فقيري ژوندۍ ته راکړه چې د وحد په غزو چې کله شهید کېږي اته د بدن د پټولي د پر کفن نشته چې کیم پړکای د سره دا هغه چې سر پټای چې رمنډ چې په پټای سر یو چواچ سر یې رمنډ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام وران چې یا رسول الله مصعب ابن عمر په چې کیم پړکای ځکه چې غربت او صحابه کرام د کفن تنظیم نشو کوله چې چا سره وکیم پړکای په هغه شوی د کفن چې یا رسول الله مصعب ابن عمر د وجود هغه کفن نه پیرا کېږي پړکای واری کړه چې په پټای سر یې جواز او چې سر یې پټای چې جواز پیغمبر علیه السلام ورته چې پیغمبر علیه السلام ته بیا نقشه ودرې د لمخشه چاغه مصعب ابن عمر چې دوی قیمتي جوړه وغوښتله ونم د دې بدن د پټوري د پر کفن نشته او د شهادت مقام ورته حاصل شو پیغمبر علیه السلام بیا سترګې نش کړوړې او یې ویل چې د مصعب ابن عمر سر پټیه او په څه باندې وشو وچایه او بیا قبر ششات دا زندگی د تیرا کړه خدا مصعب ابن عمر سمره قربانی په شهادت زندگی شهادت مرګ او زندگی سره تیرا کړه خطیب اسلام لقب د په صحابه کرام چې د مصعب ابن عمر ډېر فصیح انسان چاته وي چې دی اور دعوت ورک نو دا مجالو چې چا د دعوت رات کړه او مسلمان دي مصعب ابن عمر لورو مدینه ته پیغمبر علیه السلام دغه دویلا سه صحابه کرام د انصار صحابه کرام په مطالبه باندې ولوسو تو سره لوټ څه دی دغه خلک ته دعوت اسد بن زراره رضی الله تعالی عنہ سره په تیر شتام شو اسد بن زراره دا یو کاستویر ولا دعوت ورکی بل تا ور ولا او خلق مسلمانېږي دې په دعوت سعد بن معاذ د مدینه غټ سردار او سید ابن حذیر د مدینه بل سردار سعد بن معاذ او سید ابن حذیر دا ویل
چې ورسا ورشا اسد ابن زراره ته مو خپل تر ځای د رشتہ داری می دومره وی خفا شي ډېر ورته وی چې د کیم سړی چې روسته د مدینه خلق د دینه کای په او د پلور نیک دین نه حل پړای د مدینه نه زیرو وسی نیج اعتراض د پدې باندې دا د دوی شنه پته کوي او کچری نه و میشه بلا شبه د سره استعمال دا په فجاور ته وی چې صاد ابن معاذ د اعتراض کړه دا او د موتر ارزای دا او زنور ته وی مونږه د خفاشي ده تور ته وی او د مو دي طرف نه د پیغام ورکړه او سید ابن حذیر ویراله چې چا په وجه باندې صاد ابن معاذ په ویلې باندې ویراله اسد ابن زراره چې ولید چې سید ابن حذیر راوند مصعب ابن عمر ته غلی وی چې دا د یوې قبیله سردار در راوند وګوره دته دعوت ورکړه چې مسلمان شي مصعب ابن عمر چې غم ماته روغای او سید ابن حذیر اسد ابن زراره ته د صاد ابن معاذ پیغام ورسو ورته چې صاد ابن معاذ د طرف نه روغلای او صاد ابن معاذ ډېر انتهایی په خبره باندې خفا ده چې تو مدینه ته د کیم کس د مکه ولا روسته ده او خلک د پلور نیک دین نه پاړاوي او نوې دین شي شامل راي نو ته اعتراض ده چې زړه دې وبسي او دا وی چې د مو دې طرف نه پیغام ورکړ او د مو دې طرف نه پیغام دا د سید ابن حذیر او دغه سردار ده ورته چې سید زی وبسه چې تو اعتراض وي او د انصاف تقاضا ده سي دو چې زه دغه سي دا سړی وبسه ته خبره ووروا کچېره د په خبره شي اعتراض وی د خبره غلطه وی او مو ته ویا میزو په رشتہ داری دو زه د مدینه خلک وینم زه د بل دین ته پاړو او کچېره د میزو کې دین غلط وي او دغه دین صحیح وي نو میزو ته په غلط دین باندې روان وي سید ابن حذیر شیور مشر او سردار مشر ته چې مشر وی چې څه ونه شي نه پاره خبره باندې سوچ کړ ورته چې را خبره په دې شا خبره وکړه ځکه چې خبره دې سړی نه یاري دی وې سره دې ورڅا وځه درې شاده مو علاقې نه دې مو کړی نه دا خو د عدل او د انصاف خبره نه ده ورته چې صحیح دا یسوی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په واقع د دعوت څه شی د قران دعوت قران شه ډیر عجیب اثر ده حقیقت دا چې نن مش قران په شکل باندې راوېدل نه او قران ته مو ته زړه ورکړه نه ده अनि د موت د زندګي قرآن بدلای او داسې مې بدلای چې بیا بل طرف ته بدل نه شي او کچېره مې خپل زندګي په قرآن باندې بدل کړل مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن مجید تلاوت شریک اسد ابن زراره وی چې زو سید ابن حذیر تک چې سرچ تا کنه او چې تلاوت یې شریکو زی پرانګه پیدل چې پرانګه شي کیم چمک دمک راوندا رنگی کیم بدلیږي ایمان یو اثر ده زړه دې طرف نه چې کیم مرسي نوې چې تلاوت یې ختم کړ او سید ابن حذیر ورته وی چې دغه دین ته چې سیک داخلای په کیمه طریقه داخليږي چې بس اوکا طریقه د غسل وکړه کلمه وي او سید ابن حذیر غسل وکړ او فورا یې کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صاد ابن معاذ الله سوچته پراو چې تاسو د ابن زراره توی چې د دوه زوینه مصعب ابن عمر ولاشي او دای په خپل باندې څه شي مسلمان شي قران چې په صحیح معنی باندې اوروي د شي نه هغه د ژوندۍ بدل او سید ابن حذیر مسلمان شو لړ صاد ابن معاذ په انتظار د خلق په انتظار دي چې سید ابن حذیر وسه پیغام د اسد ابن زراره د طرف نه وروړي او سید ابن حذیر ته چې لره نه قتل وی چې یاره د سړای فرایغ نه دی چې وای نه کیم رنگ وړل و هران کې دیغه نه وړل رنگ یې بدل نه سچال ستاده په دمه چرنر دیش چې سچال د تو رنگ بدل د رنگ په داسه اینو چې وینه ایمان یو اثر پیدا کی د انسان په مخ شه یو وقار یو سنجیدگی یو متانت یو عاجزی د انسان په مخ باندې ظاهر شي ورته چې او بس تو پیغام نو تورسو اسد ابن زراره وی چې بیا سوچ وی چې همته دعوت ورو بیا چې کیم تاسو سره روغله د مصعب ابن عمر او چې د خبره مور ودلا ساجيبا خبره وي ساجيبا سارو چې مو ته دغه تلل چې تو باندې اثر وکړه ته مو دغه تلل چې اسد ابن زراره په کې وی چې تر په کړه وتی یا بدل کړه
چې سوشل چې بس مې مسلمان کلمه وې چې تیا دې سره په دین شوه چې زیات په دین شاه زخبلا ورسه صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د مدینه سردار دا په خپل باندې ور روان شه اسد ابن زراره ډېر ځای ده ورغای ډېر سخت الفاظ یې ورته استعمال کړل د ایمان دی وجه نه چې کوم الفاظ څه استعمالول شي دا یو صبر روشي یو برداشت روشي چې خیر د مو سره وسیکس نه کوي خدای الله دې دین دی وجه نه کوي اسد ابن زراره ډېر په سنجیدګي سره ډېر په صبر سره مسته خدای ډېر په غوسه ده صاد ابن معاذ او ته چې ګوره دا سړی دی روسته خلک دینه کوي او ته داسې چې بالکل زدا سي چې سره کوي چې هو دا سړی چې زره زره وبوسه د مدینه نه چې وبوسه پاسه باندې تو څه خیال دغه څه وبوسه که څه خبره ته ور وکړه غلطي به وبوسه او که صحیح به په غلطه باندې میږي تو څه نه دریوي صاد بن معاذ مشر ده سردار ده او مشرونو سردارانو په خبره پیږي یو ورته چې را خبره دي شاو کړه چې ورو خبره ورو ده سرانګي خبره چې کیمه خبره مصعب ابن عمر او سید ابن حذیفه تک هغه تلاوت د قران مجید اې د په مخشاو د صاد بن معاذ د سترګې نش کې راونه دي ته جوړو ناټک او دغه شی کلمه ویرا و چیک خپل قبیله ته د اشحال قبیله لوی سردار صاد ابن معاذ ده اشحال قبیله وته ده و اشحال قبیله ټول نرشزه خود ته نوستي ځکه چې نو یې خبره په شوې په مدینه شه سړای روغلا ده او خلک پلور نیک دین نړۍ زړه غټه خبره و یو غټه ایشو جوړه شوې د مدینه خلک دې پره اس دې خبره د حال دې پر خلک سره جمع شوې دي خپل سردار ته مفتي جمیشته ته څه فیصله کوي صاد بن معاذ خپل خلک ته روغای ورته جو خلک په تو څه څه سرانګه سره وی چې میرا مشر یې دې میرا سرداري چې څه خبره ته یې میږدو وی چې مو خبره دادو چې ایغ واخره ساتو سه د مو سره خبره نشته د نرو د شزه چې سه پره تو سه ټول د کلمات ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې قبيله خلک او دا وی چې د کلمات په ویډیو په میږي انکار کوي ټول قبيله خلک په دغه وخت باندې د خپل سردار خبره ومنله او کلمه یې وکړه دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د پورا دا د ډېر غټه کامیابی و چې په یو کول شي دا د اویاوې نه زیات کسان د مسلمان شول په دیار له سکول شي مسلمان په مکه شي دمر انقلاب نور اوستا دمر خلق نه مسلمان شوی لکه په دې دوه درې کول شي اتوات په نتیجې شي چې مدینه خلق مسلمان شول دا اویا کسان څه په بند اویا کسان مسلمان شول او په دیار لسم کول دي هجرت باندې په دې لسم کول د نبوت باندې حج تروغل دا اویاوی نسیوت کسان او دغه خلک بیا په مینا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعوت ورکړ چې بس مکه چې د کوم تکلیفینه تیرګو د تکلیفینه دی ډېر چا زیاړه تا وکړل چا وښتلې په کونی باندې چا د بچی ته تلوکینه ورکړل چا مختویشګي درتې کړل چې سسي کوي چې هر څه د سره وکړي په دا خبره نه رمیز نشي برداشت کول د مدینه خلک ورته وي ځکه چې مدینه خلک د پیغمبر عاشقون جوړ شو ورته چې دا خبره مې ته ته سیک زیاده کوي سیکته وای سیکته پکونی ولي دا خبره مې نشي برداشت کول او څو مې سره مدینه ته درېمه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل ځل چې دغه خلک د مدینه دعوت ورکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وکړه خپل تر سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ تر دا نا غیر وغوښتو یک سره مشوره یک د خلک نه اعتماد وغوښته او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه شرایط د خلک تکشیر دا چې ګوره د الله نه ما سوا د بل چا عبادت او بندګي ونه کوي تو سه او په هر حالت شو خپل مول لګایي د مسره د الله په دین باندې او خلق ته دیني کی دعوت ورکړي د بدین او خلق باندې کوي و د مو داسې حفاظت کوي لکه څنګه د خپل بچیو نه چې حفاظت کوي مدینه خلک ټول ورته وي چې بالکل مش په دې باندې تو سره اکتفا
پدیش حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کوي چې ابو الحسن بن تیهان یو صحابي د انصار یارو غلا د پدې موټر ایک په ذهن شي وا خبره روغله ورته چې یا رسول الله په مدینه کې يهود دی او د اسلامي معاهده کړی دي او چې تو باندې میږي ایمان وروړي او ایمان مې وروړ نو هغه خلک ته میږي خپل معاهده ور موټای هغه سره میږ تعلق ختمای ځکه چې میږي مسلمان شلیس نو چې داسې خو ویني چې ته مدینه ته راوښې والله تعالی مسلمان ته غلبا ورکی طاقت ورکی به ته بیا ما کې تر څه امید پرېږدوي رسول الله صلی الله علیه وسلم څور ته فرمایي ورته چې نه اته سي عزت مو عزت شه اته سي وینا د مو وینا شه او د تو سي تکلیف د مو تکلیف شه او د مو ژوندۍ او مرګ د مدینه د خلک سره زه بیا ما کې ته نرتي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری وخت صدا خبره د دې سره پیرا کړل تر دې چې مکه فتح شوه او فتح مکه په وخت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کلی شیطان نشه کني فن خدا کوي نه چې کیمه علاقې شه د پیدایش شوی کیمه علاقې شه د وړي کوله تر کړي په کیم کلی شه او په کیم کلی شه د ځواني تر شوی ما سړی ته باندې کوي چې غلبارو شي فتح شي و د تو طاقت او اقتدار روشي سړی وی چې را بس ټیک شوی چې مخکې کې خپل وطن فتح شه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس هغه سیورې په مکه کې پوت شو دا به مکه د پر خپل سړی مقرر کړه دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مدینه منوره ته تلل دا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د حالت وی چې مدینه خلک دعوت ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته هجرت کړي نو د هجرت کیمه کسونه هجرت کړه په هجرت کې کوم تکلیفینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه هجرت کړه نو ان شاء الله د تفصيلات په آینده جمع به دي بیانېږي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الا گناہین میں معاف کی تقصیرات میں معاف کی حاضر جمع سے مشکلات یا اللہ کل مشکلات حل کے یا اللہ امت مسلمہ کا خیر پیش کے بیماران اہل اسلام سے رضی اللہ کل تشفا کامل عاجل نصیب کے یا رب العالمین مشتاق عمل شیخ اخلاص نصیب کے یا رب العالمین د سمر عبادت چې مش گئے د خپل رضا دې پر دې مش نه قبول کے یا رب العالمین په دین باندې استقامت تر نصیب کې یا رب العالمین نفس او د خواهشات پر سینه د نفس پر سر یغنه موسوته خوش پرستی نه او نفس پرستی نه موسوته یا رب العالمین په دین باندې عمل کول د تسوکا کې شیطان او د نفس د دوکې نه موسوته وصلی الله تعالی سنت